دا پیپونه راغلي ان شاء الله العزیز ورځ نیمه کې به ان شاء الله په دې باندې کار شروع شي. دلته به موږ غټ بور کوو. هغه بور چې کوم دی ان شاء الله العزیز دا به تاسو وینئ، وختن په وختن به تاسو ته موږ اپډیټ درکوو. عزتمندو مسلمانانو ورونو، موږ تاسو ته بار بار دعوت درکوو چې دا څومره ځمکه تاسو ته ښکاري دا تقریبا 5.5 جریب ځمکه موږ اخیستې جامعې لپاره. دا به ان شاء الله العزیز د مدرسې ځمکه وي، په دې کې به یتیمخانه وي، د هلکانو مدرسه وي، د جینکو مدرسه وي، د حفظ او د کتابونو مدرسه وي. دلته به ان شاء الله العزیز د دنیا د اطرافو نه خلک راځي او سیرابېږي، به د الله دین به زده کوي ان شاء الله العزیز. خو موږ د تعمیراتي کار نه مخکې دا غواړو چې دا کومه ځمکه موږ اخیستې ده چې د دې ځمکې د پیسو انتظام وشي. دا ځمکه چې کومه موږ اخیستې ده دا موږ په 12,000 حصو تقسیم کړې ده. د یوې حصې قیمت دی 7,500. کم ملګري چې تعاون کول غواړي چې زه یو حصه اخلم، 12,000 کسان په کار دي چې هغوی موږ سره تعاون وکړي او دا 12,000 کسان موږ سره پی که 7,500 روپۍ یو کس تعاون وکړي. ان شاء الله العزیز ستاسو دا پیسې به ستاسو د آخرت توخه او ذخیره ګرځي ان شاء الله. دا به چېرته ځي نه، دا به ورکېږي نه. بالخصوص مسافرونو ته وایم، څنګه چې ستاسو په دنیا کې یو کور دی او زمونږ په دنیا کې یو کور دی، موږ او تاسو په شریکه د دنیا د کور فکر کوو، د آخرت د کور فکر به هم کوو. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي یقول العبد مالی مالی، بنی آدم وایي زما مال زما مال. نبی علیه السلام فرمایي ستا په دې مال کې ستا 3 څیزونه دي، یو هغه چې تا وخوړله، یو هغه چې تا واغوستله او زړه دې کړله، او یو هغه چې آخرت ته دې ولېږله. نو څرنګه چې د دنیا کور دپاره موږ او تاسو لګئ محنت کوو، نو دعوت دله درکوو راځئ د آخرت د کور دپاره محنت وکئ. زه اکثر ملګرو ته وایم چې څومره خلک داسې دي چې هغوی په بار ملکونو کې مسافر رونه دي یا دلته د جایدادونو خاوندان دي، خواري کړې، محنت یې کړې، ځان له حلالې پیسې وګټلې. کور یې جوړ کو، کور جوړول ګناه نه ده، ګاډی اخیستل ګناه نه ده، ښې کپړې اغوستل ګناه نه ده، ښه خوراک ښه لباس کول دا ګناه نه ده. خو صرف دومره درته وایم چې ملګرو تاسو وګورئ چې تاسو دا کومه ځواني موږ او تاسو صرف کړو د دې دپاره چې ښه کور جوړ. تاسو چېرته لیدلي چې په ښه کمره کې چا مړي له غسل ورکړی؟ تاسو لیدلي چې د بار ملک نه یو مړی راوړی دی او په هغه کور کې چې د کم کور نه د ځواني قربان کړې ده، په هغه کور کې د یو 2 شپې کړي دي د مرګ نه بعد. 2 شپې پکې چا کړي؟ نه دي کړي. د ماربل او د ټایلو په کمره کې ولا غسل ورکړی؟ نه دی ورکړی. ملګرو دا دنیا دا د دوکې کور دی، دا دنیا دې ته متاع الغرور ویلی شوی، د دوکې سامان دی. آخرت دا حقیقي کور دی، د آخرت خوشحالي حقیقي ده، د آخرت عمر زندگی دا حقیقي زندگی ده. او یو سړی چې دنیا نه لاړی او جنت ته داخل شو، الله فرمایي چې کم سړی جنت ته داخل شو دا سړی چې کم دی کامیاب شو. نو د جنت دپاره تاسو له دعوت درکوو. نبی علیہ السلام فرمایي اذا مررتم بریاض الجنة فارتعوا، د جنت په باغونو تیریږئ ښه وسرېږئ. صحابه تپوس کې د جنت باغونه څه دي؟ نبی علیہ السلام وفرمایل دا د ذکر خلقی د جنت باغونه دي. په کوم ځای چې د قرآن تلاوت کیږي دا د جنت باغ دی. او نبی علیہ السلام فرمایي موضع قدم فی الجنة خیر من الدنیا وما فیها، د یو قدم برابر ځای په جنت کې د دنیا او ما فیها نه بهتر دی. موږ درته وایي راځئ یو سړی جماعت جوړوي خو وسې نشته، مدرسه جوړوي خو وسې نشته. الله ته لږ او ډېر یو شانتي دي. ستاسو او زموږ اخلاص پکار دی. 9,000 روپۍ باندې لږه حصه واخله او په دې نیت باندې چې په دې به جماعت جوړېږي، مدرسه به جوړېږي، یتیمخانه به جوړېږي، دلته به دارالحفظ وي، دلته به د درس نظامي انتظام وي. انشاءالله دلته به خلک د الله کتاب قرآن مقدس زده کوي، د رسول الله سنت به زده کوي، دې ځینه به دین زده کوي، کورونو ته به ځي، علاقو ته به ځي، د دین خدمت به کوي. راځئ په شریکه باندې د دې سره چې کوم دی ودرېږو، تعاون وکړو.
الله به ستاسو دا تعاون ستاسو د آخرت توخه او ذخیره ګرځي. رابطې نمبر زما ځان سره یاد ساتئ 0334 90 92 543. اکثر مرګرو ته زه دا دعوت ورکوم، پیغام ورکوم چې کوم مرګري هم موږ سره تعاون کول غواړي نو اول دی رابطه کوي په دې نمبر باندې 0334 90 92 543. په دې ایزي پیسه شته، خو د ایزي پیسې لیمټ پوره دی، پیسې ورته نه راځي. په دې جیس کیش هم شته، په دې یو پیسه هم شته، واتساپ هم پې شته. دویم نمبر زما د رابطې 0349 0348 92 0348 915 92 19. دویم نمبر 0348 915 92 19 دا زما دویم نمبر د رابطې دی. رابطه کوئ. اول زه به تاسو ته چې کوم دی انشاءالله العزیز کو د ایزي پیسې نمبر ایزي پیسې نمبر به در کومه، کو اکاونټ به در کوم. ستاسو هر روپۍ به انشاءالله العزیز هم په دې ځای کې لګي. کار شروع دی، تاسو ته ښکاري انشاءالله العزیز کافي رقبه ده، تاسو یې نه دلته به انشاءالله د الله د دین خدمت کیږي، ستاسو به پکې پوره حصه وي. راځئ په شریکه باندې دا ګلشن نبوي آباد کو، د رسول الله د ملمنو ملمستیا وکړو. الله دې تاسو موږ په دې کې عیسادار جوړ کړي او الله دې ستاسو زموږ په دې کې عیسه پیدا کړي. ستاسو زموږ دپاره دې الله د ایصال ثواب او د صدقې جاریې ذریعه وګرځوي. الله هم خوشحاله او آباد لره. کوم ځای کې چې مې ښاد اوسئ، آباد اوسئ، بریالي اوسئ. کومو ملګرو چې اوسه پورې تعاون کړی د ټولو یو جهان مننه، شکریه ادا کوو. الله دې ستاسو مالونو کې، ستاسو جانونو کې، ستاسو صحتونو کې، ستاسو په کاروبار کې، ستاسو په عمرونو کې، ستاسو په اولادونو کې خیر او برکت واچي. الله دې ستاسو دا تعاون ستاسو دپاره د آخرت توښه وګرځوي. ښاد اوسئ، آباد اوسئ. جزاکم الله.